چې کله حکم ذکر کی دا د حکم اهمیت او ضرورواله او د هغې فرضیت یا واجبواله هغې کول هغه ذکر کی او بیا د هغې نه وروستو ډېرې زیاتې اسانۍ په هغې کې ذکر کی. د اسانۍ غرض او مقصد دا وي چې چونکې بنده ضعیف او کمزوری دی نو چې دی د الله جل شانه امر او حکم په صحیح طریقې سره ادا کړي او هغې کې توسع او فراخي د الله جل شانه د طرف نه په دې وجه وي چې ده ته په هغې کې څه قسمه دشواري دقت او تکلیف نه وي. نو د اسلام هر امر او حکم کوم چې د فرضیاتو په درجه کې دي نو په یو امر چې سړی نظر غورځوي نو هغې کې ډېرې زیاتې اسانۍ انسان ته په نظر راځي. مثلا د اسلام 5 ارکان دي. دې ارکانو کې چې کوم آسان ارکان دي او د انسان په وس کې وي نو هغه په هر چا لازم کړي. کوم ارکان چې هغه مشکل او ګران دي او د بعض خلکو د وس نه بهر وي نو د هغې نه یو خلک مستثنا کړی. مثلا زکات شو، دغرنګې حج شو. ګوره زکات او حج کې تمام فقرا او مساکین ته جدا کړي دي. دغه دا نه دي ویلي چې هر غریب فقیر مسکین که د وس کېږي که نه دی د حج کوي زکات به ورکوي څومره به ګرانه دی. لیکن داسې نه ده، رکن دی د اسلام. لیکن په رکن کې بیا هم الله رب العزت امر او حکم د هغې نه اوچت کړی دی. د عاجز او د مسکین پوره ژوند کې چې ده ته د مال میلاوېدل نه وي پوره ژوند کې په ده نه حج فرض دی او نه زکات ورکول فرض دي، نه قرباني واجب ده او نه سرسایه واجب ده. دا شانتې نور چې څومره څیزونه دي الا ماشاء الله که چېرته د ځان د طرف نه هغه څه صدقه او څه کوي. بیا چې کوم څیزونه فرض دي هغې کې هم په یو یو څیز کې ډېرې اسانۍ. مثلا لمونځ په ټولو خلکو فرض دی، په غریب هم په مالدار باندې هم. نو هغې کې بیا الله پاک د غریب د بیمار او دغه شانتې په هغې کې د عذر والا د مسافر د دې یو الله پاک رعایت کړی دی. یو سړی دی ته ولاړې نشي کولی که ناست دی ناستې باندې نشي کولی اشارې سره د رکوع او د سجدې. یو سړی دی په حالت د غبرهټ او د ویرې کې دی سورلی له پاسه باندې هم دی کولی شي. دغه شانتې په حالت د تیاره تللو کې یو رکعت د امام سره یو ځان له هغې چې خپل کوم طریقې دي نو دې کې الله پاک اسانۍ یې ښودلي دي. دغه رنګې رمضان دی. رمضان کې هم الله جل شانه امر او حکم د فرضیت کړی خو د فرضیت نه بعد یو سړی دی هغه ناروغ او بیمار دی. بیمار ته دا وي چې کله ستا وس نشته ونیولو نو ته اوس مه نیسه. کله چې ستا صحت زیات شي او دارنګې طاقت او قوت دې وشي نو بس بیا دعت کې به نیسئ. دغه رنګې یو سړی دی هغه بوډا دی انتهایي ضعیف شیخ ثاني ورته چې ویلی شي چې هغه عجز بلکل غورځېدلی دی په کټ باندې پروت دی هغه ته هم یې ته مه نیسه او ته صرف فدیه د هغې ادا کوه. زنانه ده هغې ته هم دغه امر دی حالت د حمل کې ده نو په دغه دوران کې هم اکثر لوږه انسان ته نقصان رسوي زنانه ته. نو دغه دوران کې هغې ته امر او حکم دی چې اوس ته وکړه. کله چې صحتیانه شي او بچی هغه وشي او د هغه ته بیا پی ورکولي دغه حالت کې هم نه نیسه که د دې یره چې یره بچی به مې وږی شي. دغه رنګې د هغې خاص ایام دي هغې کې هم امر او حکم دی. یو یو څیز کې اساني هغه حکم الله پاک داسې کړی چې بس د هر بنده په وس او طاقت. دې وجې د اسلام چې څومره ارکان دي هر رکن او هر حکم باندې چې نظر وګرځولی شي نو دا د هر چا په وس کې دی. ځکه د قرآن قاعده کلیه ده لا یکلف الله نفسا الا وسعها. انسان یو نفس ته تکلیف نه ورکوي مګر د هغه د وس مناسب. څومره چې د هغه طاقت دی څومره وس دی څومره د هغه په وس کې ده دومره الله په هغه باندې مشقت او تکلیف ورځولی. یو څیز د انسان د وس نه بهر دی نه پې الله فرض کړی دی او نه یې لازم کړی دی. یو څیز باندې چې نظر ورځوي. رمضان کې هم الله جل شانه ډېره د رحم او د کرم معامله د خپلو بندګانو سره کړې ده. دې کې یو سړی تر دې پورې فقهاو لیکلي دي یو سړی داسې حالت ته ورسېد په رمضان کې چې هغه د لږې د لاسه اوس مري حالت دې ته ورسېدل یا د تندې د لاسه مري
او دغه جام او ختميږي دې هم امر او حکم دار چې د خوراکو کې اس کار کوي چې په چې اوس ختمېږم یا مرض او تکلیف داسې دی چې هغه ډراویږي او سیوا کېږي دې ته امر او حکم دار چې دې وکړي او وروسته بیا بعد کې د قضا راوړي نو دا د الله رب العزت د طرف نه اسانه دي نو دا توسع او فراخي د الله یو لوی رحم او د الله یو لوی کرم او د الله یو لوی فضل دی د دې الله رب العزت نه ډېر شکر گزار اوسېدل پکار دي بیا خاص کر احکاماتو کې چې وکړی شي د مخکینو امتونو چې کوم احکاماتو د مز متعلق د روژې متعلق د زکات او د صدقې او د قربانۍ متعلق دغه شانتې د هغې نه علاوه د هغې ګناه کول بیا د هغې سزاګانې دې څیزونو ته وګوري سړی تېر امتونه چې دي او بیا امت محمدیه نو د دې سره الله پاک انتهایي د اسانۍ معامله کړې ده تېره زمانه کې قانون دا چې د کوم یو سړي زکات دی یا د خیر و خیرات او صدقه وه یا د قرباني وه یا خدای راخواسته جهاد له د تلي مال غنیمت به میلاو شو د دې د استعمال اجازت چاته نه دا نه حضرت مولانا علی محمد رحمت الله علیہ اور پیخاندہ کوٹا بریکوٹ ضلع سوات